اوس خبره خویندو ته لاړه. 3 قسمه خویندې وي. اخیاپي او خویندو مسله مې تا ته وی چې دلته به نه ذکر کوي، هلته د اخیاپي رونو سره ذکر کړې وه. ځکه د اخیاپي خور اخیاپي رور وراثت کې هیڅ فرق نه وي، نو هغه هلته پوره شوې ده. لہذا 2 قسمه خویندې پاتې شوې، عیاني خویندې، علاتی خویندې. دلته د دې 2 تذکره کوي. نو اما الاخوات لاب و ام، هر چې هغه خویندې دي چې هغه پلار مور دواړو کې شریکې وي، نو په احوال 5 د دوی د دې 5 احوالو نه بهر بل صورت نشته، د 5 کې برابند وي. نو حالت اوله دا دی چې النصف للواحده، یوه خور وي د هغې دپاره نیمۍ ده. دویم دا دی چې والثلثان للاثنتین، 2 خویندې راغلي هغې دپاره ثلثین دي. او دریم صورت دا دی چې ومع الاخ لاب و ام، د دې عیانیو خویندو سره که خپل رور راغلی، نو دا خویندې به په دې رور باندې عصبه شي. نو للذکر مثل حظ الانثیین، مال به تقسیمو، 2 حصې به هلک ته ورکوو، 1 حصه به جینۍ ته ورکوو. او وجه دا ده چې یسرن به عصبتن، دا به عصبه ګرځي. په دې رونو به ځکه عصبه ګرځو، یو لاستوائهما فی القرابة الی المیت، دا مړي ته په قرابت کې یو شان دي. دا د مړي رور دی، نه دا بلې خور ده، یو شانتې ورته دا نږدې دي. نو بنا په دې باندې دا به عصبه شي. دا هر یو مسله قرآن مقدسه ذکر کړې ده. کوم چې یوه خور راشي هغې دپاره نیمایي وه، نو د کلالې په مسله کې ذکر کوي وله اختن فلها النصف. یو سړی دی چې د هغې ښکته سلسله بچي نشته، بله سلسلې نشته، صرف خورې ده، نو خور دپاره به نیمایي وي، د نیم مال اخیستی شي. همدارنګې که چېرې 2 خویندې راغلي وي، هغه هم په نس کې ذکر دي. او فرمایي ان کانت اثنتین فلهما الثلثان. پرون دې مسله لږه دا وې، یو هغه نس دی چې د 2 لوریانو متعلق راغلی دی، یو هغه نس دی چې د 2 خویندو متعلق راغلی. د لوریانو متعلق راغلی فوق اثنتین، د خویندو متعلق راغلی ان کانت اثنتین، 2 خویندې وي، فلهما الثلثان. لږ وضاحت دی هلته ورسره ویلي. کم چې مثال په طور الکان، جینکې، خویندې، رونا ټول راغلي وي، نو تا ته وی مال به یو ځای په دوی تقسیم کې، 2 حصې به تې الک ته ورکې، 1 حصه به تې جینۍ ته ورکې. نو الله فرمایي ان کانوا اخوة رجالا و نساء، که دا خویندې رونه راغلي وي، سړي پکې دي، ښځې هم پکې دي، نو فللذکر مثل حظ الانثیین، بیا به هلک ته د 2 جینکو حصه ورکې. نو دا نصوص دي. وجه ذکر کوي چې دا جینکې په دې رونو سره عصبه وګرځېدلې، ولې که عصبې نه کې. اوس دې مسله ووې یوه خور د هغې دپاره نصب کېږي، دې خوا اوسه رور رالی، نو چې دې خور ترې نه نصب واغسته، رور ته نصب پاتې شو، نو بیا خو خور د رور سره برابرېږي. نو مجبورن به چې رور رالی، دا خور پر زیات کټ کا، عصبیت ترې راواړوه. همدارنګې 2 خویندې رالی، تا ته وی چې 2 د هغې دپاره ثلثین دي، یو سره چې کوم دی رور راشي، نو چې ته ثلثین ورکې، نو مسله به د 3 نه کې 2 به ورکې د 2 خویندو ته، یو به پاتې شي د رور ته. لہذا 2 به په دې 2 خویندو تقسیم کې، یو به د یو شي، بل به د بل شي، نو بیا دا خویندې د رور سره برابرېږي. نو مجبورن به داسې کوي چې کله رونه راشي، پر ضد د خویندو به کټ کې عصبیت ته بیا راواړي. نو دا به عصبه شي، یسرن به عصبة لاستوائهم فی القرابة الی المیت. دا 3 احوالو. 4م حالت دا دی چې ولهن الباقی مع البنات، د دې خویندو دپاره به هغې چې د بناتو نه باقي شي، او بنات الابن، یا هغه چې د بنات الابن نه پاتې شي. نو معنا دا شوله یو سړی د هغه لور ده، او بل طرف ته خور ده یا خویندې دي، نو اول به ته حصه د لوریانو ته ورکې. که د هغوی نه څه باقي وو، دا به ورکې د خویندو ته، او که باقي پاتې نو شو، جو خبره ختمه شوه. نو مثال په طور ته مړ شوې، یوه د لور ده، یوه د خور ده. نو چې یوه د لور ده، پرون د مسله وې د لور نیم مال کیږي، نیم د دله ورکو په طریقې د عصوبت باندې، د فرضیت باندې. اوس نیم پاتې شو، نو دا ورکه د خور ته په طریقې د عصبیت باندې. همدقرنګې مسله د نسۍ ده، دا د جمهور مسلک دی. نو ولهن الباقي،
د دې خویندو دپاره به هغه مال وي چې کوم باقي پاتې شي، خو مع البنات چې د مړي لوریانې وي، او بنات الابن یا د مړي نوسۍ وي، بیا به دوی له باقي ورکې په طریقې د عصوبت. دلیل لقول علیه السلام، پیغمبر فرمایلی دي اجعلوا الاخوات مع البنات عصبتا، تاسو خویندې د لوریانو په موجودګۍ باندې دا عصبه وګرځوئ. دا دلیل دی او دا د جمهور حضراتو مسلک دی، په خلاف د عبدالله ابن عباس صاحب نه. عبدالله ابن عباس صاحب په عصوبت د خویندو کې انکار کوي، ادا نه مني. عصوبت د خویندو عبدالله ابن عباس صاحب نه مني چې مثال یوه د لور ده هغې ته مال ورکړي، باقي بد شو خور له ورکه. عبدالله صاحب وایي نه، فرمایي د خور عیسی قرآن په یو شرط ویلی ده، هغه شرط دا ویلی دی چې د خور دپاره به هله حصه میلاویږي چې د هغه دپاره اولاد نه وي. شرط یې له دا ویلی دی ان امرؤ هلک لیس له ولدن، ان امرؤ هلک یو انسان وفات شو لیس له ولدن اولاد یې نه وله اختن خور یې ولهیي نو فلها نصفو، خور نیمه هغه وخت کې اغستی شي چې لیس له ولدن د دې کس اولاد نه. نو دلته خو یې ته لور شتې، نو چې لور یې شتې خور له څنګه ورکې؟ دا خلاف د نس نه دی. موافق د نس ا دی چې خور ته به هله حصه میلاویږي چې د ده د سر اولاد یي نه. دلته ولد ټکی راغلی، ولد ټکی عام دی. نو چې ولد ټکی عام دی که مذکر او که مؤنث وي، نو چې کله د دې مړي لور شتې ولد رالی، نو چې ولد راغی اخوا خور ته حصه نه میلاویږي. عبدالله صاحب داسې فرمایي. جمهور حضرات د ده سره موافقت نه کوي. حضرت علی، زید ابن ثابت او د احناف مسلک دی، دوی فرمایي چې په وجود د لور سره خور ته حصه میلاویږي. او دې آیت کې چې کوم ذکر دی چې ان امرؤ هلک لیس له ولدن، د دې ولد نه مراد مذکر دی، چې مذکر بچی نه وي بیا به خور ته میلاویږي، چې هلک نه وي بیا به خور ته میلاویږي. عامه ده که جینۍ شته او که نشته، که هلک جینۍ دواړه نه وي هم خور ته میلاویږي، او که د دې سړي لور وي هم به ورته میلاویږي. د دې لور په وجه باندې به خور عصبه کوو. دا لیس له ولدن د ولد نه صرف مذکر مراد دی، نو لیس له ولدن جمهور د حملې په مذکر باندې. خجی عبدالله ابن عباس صاحب لیس له ولدن ولد عام کو، جمهور ولد خاص کو، دې نه مراد مذکر دی. نو ستا خبره ټیک ده که زمون خبره ټیک ده؟ جمهور وایي نه چې زمون خبره ټیک ده، عمده ټکی خو د خور دی. خجی دا به راواړو رور ته. د رور متعلق چې نص راغلی هلته څه ویلي دي؟ هو یرثها، هو دا رور یرثها د خور نه وراثت اغستی شي ان لم یکن لها ولدن، ان لم یکن لها ولدن، چې د خور بچی زامن نه وي بیا به رور وراثت علی. عبدالله صاحب دلته تپوس کوو ان لم یکن لها ولدن، د دې ولد نه څه مراد دی؟ تیم منې او موږ یې منو چې دلته مذکر مراد دی، چې د خور زوی نه وي بیا به رور ته میلاویږي، که زوی وو بیا به رور ته نه میلاویږي. عصبه رالی چې د خور زوی نه وي، عامه ده لورې شته او که نشته خو رور ته میلاویږي. نو چې هر کله دلته د خور متعلق د ولد تذکره راغلی ده، عبدالله صاحب تیم منې او موږ یې منو چې دلته د ولد نه څه مراد دی؟ مذکر. ځکه مسله هم دقه ده چې د خور زوی نه وي بیا به رور ته میلاویږي، خو که د خور زوی وو، زوی شتې بیا عصبه دی، بیا رور ته څه نه میلاویږي. او لور باندې خبره نشته، که دا خور مړه شي او لور یې شتې هم رور ته میلاویږي، او که لور یې نشته نو هم میلاویږي. په لور باندې مسله کې فرق نه راځي، په زوی باندې راځي. نو دلته متفقه ده چې د ولد نه مراد زوی دی. نو موږ وایي هر کله چې خور مړه شي او ولد راغلی هلته زوی دی، دلته چې رور مړ شو دلته یې ولد دی، دلته هم مذکر مراد دی. دا خو په نس باندې لاړ به شو صحابو حضراتو فیصلې ته، د پیغمبر علیه السلام فیصلې ته. ابو داود کې دا روایت شته، څه کسان رال د مسلې تپوس یې وکړو، یاره جي یو کس مړ شو، لور یې ده، نوسۍ ده، خور یې ده. ابو موسی اشعري صاحب دی ورسره نور ملګري دي، هغوی نه تپوس وکړه د مسلې جواب څه دی؟ نو هغې ورته ووی چې نیم ورکه چې کم دی دې لور ته، دا یې لور د عصبه نیم به دله ورکړي او نیم به چې کم دی دې خور له ورکړي. یاره موږ دا جواب خو وکړو، خو داسې کار وکړل ته بل مولي صاحب دی عبدالله مسعود صاحب، هغه نه تپوس وکړه،
ابم زموږ سره په دې مسله کې ملګری شي، خو زه احتیاط دپاره هغه نه هم تپوس وکړه. هغه سایل لاړ عبدالله بن مسعود صاحب پسې، هغه نه تپوس د مسلې مو کو، د ابو موسی اشعري صاحب دا جواب ورته وموې. عبدالله صاحب ورته وفرمیل که داسې فیصله وکړم نو خطا به شم، دا فیصله خطا ده. د دې سړي لور پاتې ده، نو څه یې پاتې ده؟ لور دپاره اولا نسب دی، دا به دا والي، بیا اخوا لاندې نوسۍ ده، دله ورکه سوده څه، نو تکملة الثلثین بشي، او جینکۍ فرضیت باندې ثلثین اغستی شي، نو دې دو ته فرضیت ورکه، نسب د لور شو، سدس د نوسۍ شو، ثلثین پوره شول، فرض پوره شو. اوس دا باقي چې پاتې شو دا به ورکې د خور ته په طریقې د عصوبت باندې، نو باقي به خور ته لاړ شي عصوبت. هغه چې دا جواب وکړو، واپس سائل راغلی، ابو موسی اشعري صاحب ته غونډه قیصه وکړه. ابو موسی اشعري صاحب ورته وی چې دا مولي صاحب موجود دي، بیا زمان د مسلو تپوس مه کوئ، دغه مولي صاحب مسله ښه پوهېږي. نو لهذا جمهور فرمایي نس د قرآن نه معلومیږي، حدیث نه دا معلومیږي چې خویندې دا عصبه ګرځي په لوریانو باندې. انو فرمایي اجعلوا الاخوات. نبی کریم علیه السلام چې فرمایلی اجعلوا الاخوات، دا اخوات جمع ده، په دې باندې لام داخل دی، جمعیت ختم دی، جنسیت مفید دی. لہذا اجعلوا الاخوات، جنس اخوات وګرځوئ مع البنات، د جنس بنات سره عصبتن. دا ځکه وایو که په جنس حمل نه کېدو دا خو جمع ده، بیا خو معنا دی الله به دا خویندې عصبه کېږي چې کم از کم جمع د لوریانو راشي، جمع د خویندو راشي. نو چې 3 لوریانې وي او 3 کم از کم خویندې وي، اوس به دا خویندې په لوریانو عصبه کېږي، ځکه تا جمع ذکر کړې ده. نو موږ جواب وکړو نه چې دا جمعیت ختم شوی دی په لام سره، دلته جنسیت دی، جنس خویندې عصبه ګرځېږي په جنسي لوریانو باندې، یوه لور وي نو هم خویندې خو عصبه کړي. او یا وایه داسې دا جمع مقابل د جمع کې د اخوات مقابل د بنات، او جمع چې مقابل د جمع کې راشي تقسیم د احادو کېږي په احادو باندې. اره خور عصبه ګرځي په اره لور باندې، اره خور عصبه ګرځي په اره لور باندې. دلته 15 احوال بیان کړل، یو حالت د دوی هغه پرېښو، یو حالت د دې عیاني و چې دا به ساقطېږي په پلار باندې، دی ذکر نه کو. وجه داره چې دا حال او د دې علاتي و خویندو حال دا یو شانی دي. نه اختصارا دلته 3 ذکر کړل، نسب، ثلثین، دارنګې چې کوم د عصوبت او لهن الباقی. دا 4 احوال بیان کړه. 5م حالت چې د دې عیاني و سقوط دی، دوی ته حصه نه میلاویږي چې کله پلار موجود وي، بیا دا ساقطې شولې. دا ولی ذکر نه که ځکه دا حال چې دا ساقطېږي په پلار باندې عمده د علاتي و دی، نو دلته پرېښودو، د هغه 1م حال دی، د دې 5م حال دی، دواړه به یو کي. نو والاخوات لابن، هر چې اخوات لابن دی علاتیه، نو کل اخوات لابن و امن دا پشان د سکو خویندو دي. خو د سکو خویندې دي په دې 15 احوالو کې. دلته چې کوم 15 احوال بیانېږي دا د عیانیو دي، دا د علاتیو دي. وجه ولا دا ده هلته دې چې کوم نصوص ذکر کول د عیانیو دپاره، علاتیو ته چې وراثت ورکو په دقه عیانیو نصوص یې ورکو. کم دلیل چې ته هلته وې چې یوه خور د نصف وله کېږي، نو دا شامل د عیانی دپاره، خو چې عیانی نه علاتی قایم مقام ده. بیا مکه نصوص د علاتیو دپاره دي، نو چې هلته کوم 15 احوال دي هغه دلته هم دي، البته دلته پکې صرف 2 احوال سیوا راځي به. نو کل اخوات لابن و امن ولهن احوال 7، د دې دپاره 7 احوال دي. یو النصف للواحده، 2 والثلثان للاثنتين فصاعدا. دا 2 احوال الته د عیانیو دي، هغه نصوص دلته چسپانیږي. نو عند عدم الاخوات لابن و امن چې هغه نه بیا به دا قایم مقام شي. نو 3 ولهن السدسو، د دې علاتیو دپاره به سدس وي، خو مع الاخت لابن و امن. یوه چې عیانی راشي هغه به نصف والی، بله چې علاتی کوي وده او که دوی دی او که ډېرې دي، دوی ته بیا سدس ورکو. سدس ورکو ولی تکملة للثلثین، چې ثلثین پوره شي په فرضیت سره. دا 3 احوال شول. 4م حال دا دی چې ولا یرثن مع الاختین لاب و امن،
چې دوه اختین عیانی موجود وي علاتي خویندې ایسه نشي اغستلی وجه دا ده چې دوه خویندې عیانیه موجود وي دوی ثلثین واغسته په طریقې د فرضیت نو کم چې د مؤنثو فرضیت هغه دی واغسته علاتي ورته څه پاتې کېږي نه نو ځکه به ولا یرثن مع الاختین لاب و ام الا ان یکون معهن دغه څلورم حال دا پنځم حال دی پنځم حال دا چې ان یکون معهن چې وي د علاتیو سره اخن لاب دی سره خپل رور راغلی چې رور راغلی په یعصبهن د دې رور په وجه باندې به دا خویندې عصبه شي والباقي بینهم للذکر مثل حظ الانثیین بیا به دا باقي د دوی په منځ کې د مذکر او د مؤنث په حصو تقسیمې د پنځم څلورم حالت دو چې عیانی دوه رالی ثلثیان یې واغستل نو دې خوا علاتي ورته څه پاتې نه شو په طریقې د فرضیت او عصبیت هم پکې څه نشته پنځم حالت یې تا ته ووې که دې علاتیو سره رور راشي نو عیانیو ته به خپل ثلثین ورکې په طریقې د فرضیت باقي ثلث پاتې شو دا به ورکې د علاتیو ته دا به دوی ته ورکې علاتیو ته بیا به دغه رور او دا خویندې په خپل منځ کې به تقسیم کوي لذکر مثل حظ الانثیین باندې دا پنځه احوال شول وسادسه شپږم که ستا خیل وي دلته په دې پنځو کې تصریح نه کوله اخی مطلق ذکر کو النصف للواحد والثلثان للاثنتين بیا فرمایي چې کوم ولهن سدسو او په دې کې تصریح وکړه چې وسادسه شپږم صورت تصریح ولې وکړه نو وجه ولدا دا چې مخکې دا پنځم او څلورم صورت چې ذکر شوی دا په طریقې د استثناء ذکر شوی دی څلورم صورت ولا یرثن او پنځم صورت چې کوم د ایکون معهن اخن نو دا څلورم او پنځم دا په شکل د استثناء ذکر شوی دی اسنه چې ستا وهم ته دا خبر راشي چې مستثنا او مستثنا منه دواړه بګینی یو صورت وي اوس بګینی ذکر کو پنځم صورت نو تا ته وې نه مستثنا منه ولا یرثن دا څلورم دی استثناء الا ان یکون معهن دا پنځم دی او دا اوس چې ذکر کو دا ګوره شپږم دی نو سادسه شپږم صورت دا نه چې ایسرن عصبتن دا علاتیا دا به عصبه ګرځيږي مع البناتی او بنات الابن یو سړی مړ شو دا هغه سکه خویندې نشته مېرنۍ خویندې دي خو دې خواته لور ده نو لور به ترې خپله حصه والي یا یې لوریانې دي دی به خپله حصه والي باقي څیز به دغه علاتیو خویندو ته لاړ شي څنګه چې هلته عیانیه وي هغه عصبه ګرځېدلې په لور د مړي سره په لور د زوی د مړي سره نو دقه رنګې دلته علاتیه به عصبه ګرځېږي په لور د مړي سره په لور د زوی د مړي سره نو عصبتا مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا وم صورت وبنو الاعیان دا وم صورت د دوی دی او دا په حقیقت کې پنځم صورت د عیانیه دی هغه پنځم یې پرېښی او دا وم دی دا هغه پنځم او دا وم دواړه یو دي وبنو الاعیان اولاد عیانیه عامه ده که دا سکرونه دي که سکه خویندې دي والعلاتی علاتی که دا خویندې دي او که دا رونه دي کلهم یسقطون دا ساقطیږي بالابن و ابن الابن و ان سفله سړی مړ شي زوی شتي خور لور ختمه ده دقه رنګې نوسۍ شتي خور لور ختمه ده وراثت نشي اخیستی دا په ابن هم ساقط دي په نوسۍ هم ساقط دي درې مدانه چې بالابي په پلار هم ساقط دي بالاتفاق دا درې خبرې اتفاقي دي ته مړ شوې زوی دې شتې یو صورت نو خویندې ساقط دي رونه ساقط دي دویم ته مړ شوې نوسۍ دې دی بیا هم خویندې رونه ساقط دي دریم صورت مړ شوې پلار دی بیا هم خویندې رونه ساقط دي وجه دا ده چې دا عصبه دي او په عصوبت کې قرب دا بعید د پاره حاجب وي نو اول زوی دی ښکته سلسله دا نو دویمه سلسله پلار ده نو چې پلار شتې اخو خویندې رونه په درې مرتبه کې دي نو دا درې واړه صورتونه اتفاقي دي البته یو صورت وبالجد او په جد ساقطیږي عند ابي حنیفه امام صاحب وایي دا خویندې رونه چې څنګه په زوی ساقط وو په نسي ساقط وو په پلار ساقط وو په نیکه هم ساقط دي چې نیکه شتې خویندې رونه یې څه نشي اخیستلی خلاف د صاحبینو نه صاحبین په پلار ساقط وي په نیکې ساقط نه وي دا هغه یو مسله وه چې تاسو ته وړاندې په احوالو د پلار کې وې چې دا جد په شان د پلار دی
الا فی 4 مسائل، 4 مسلې داسې وي چې هلته پلار او نیکه کې فرق و. یو مسله دغه ده چې عیاني علاتی ساقط دي په زوی د مړي، عیاني علاتی ساقط دي په نوسي د مړي، عیاني علاتی خویندو نه ساقط دي په پلار د مړي. متفقه. اوس 4م صورت عیاني علاتی خویندو نه ساقط دي په جد باندې، هم د امام صاحب قول دی. په جد کې اختلاف شو، صاحبین وایي نه په دې نه دي ساقط. یو د پلار او د نیکه فرق دار دی. 2 مسلې مخکې نور روانې دي. ویسقط بنو العلات ایضا بالاخی، دا علاتی ساقطیږي همدارنګې په اخ سره لاب و ام، چې سکرور دی وي که نه، سکرور دا عصبه دی، غونډ مال دی اخیستی شي، نو مېرناري رونه خویندې غونډ ساقط دي، په دې هم ساقطیږي. وبالاخت لاب و ام، په خور هم ساقطیږي، خو په خبره کې اذا صارت عصبه، چې دا عصبه ګرځېدلې وي. نو یو ستا چې کوم دی لور ده، یو دی خور ده سکه، او بل دی مېرني رونه دي، نو نیم به دی والي لور طریقې د فرضیت، نیم مال به لاړ شي خپلې خور ته په طریقې د عصوبت، اخوا مېرني رون ته څه پاتې نه شول. نو په دې سکه خور باندې هغه مېرني رونه خویندې هم ساقط دي، خو بشرطې چې دا خور عصبه شوي په لور باندې، چې عصبه شوه نو اوس غونډ مال اخیستی شي، بیا هغوی ته نه پاتې کېږي. او چې عصبه شوي نه وي، بیا به دا خور خپل فرض علي، باقي چې پاتې شي هغه به بیا ځي مېرنو ته. نو ځکه ورسره دی اذا صارت عصبتن، دا 2 قسمه خویندې شوي. 3م قسم د خویندو هغه متاتوي چې وړاندې ذکر شوی دی. و اما للامي، هر چې مور ده نو فاحوال 3، د مور دپاره 3 احوال دي. السدس مع الولد وولد الابن وان سفل، د مور دپاره سدس 6 حصه کېږي، چې کله د مړي زوی یا نوسې وي، ته مړ شوې، ستا زوی ستا نوسې اولاد شته، مور پلار دواړو دپاره سدس دی. ولابویه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، سړی مړ شي اولاد شته، د مور دپاره هم سدس دی او د پلار دپاره هم سدس دی. نو د مور دپاره سدس فرضیت، د پلار دپاره سدس فرضیت، خو بشرطې چې ستا زوی. اوس که ستا زوی نو لور دی وه، نو مور خو لاړه سدس ته، لابویه لكل واحد منهما سدس، هغه سدس ته. خو لیکن دی خوا پلار هغه دپاره بیا عصوبت او فرضیت دواړه مسله مخکې را روانه ده. نو فرمایي دا چې یو صورت السدس مع الولد، چې د مړي زوی وي یا ولد الابن وي وان سفل، ومع الاثنين او مع الاثنين من الاخوه والاخوات فصاعدا. د مور دپاره سدس دی په هغه صورت کې چې د مړي زوی شته، 2م چې د مړي نوسې شته، 3م چې د دې خویندې رونه وي 2، یو نه خویندې رونه چې 2 راشي نو مور بیا هم سدس ته رسوي. خو لیکن دا داسې حجب دی چې دته پکې حصه نه میلاویږي دې خویندو ته، خو صرف د مور حصه کمه کړه، نور حصه پلار ته میلاویږي. ته مړ شوې، ستا 2 خویندې وي یا د 2 رونه وي چې اور شق باندې وي، په دې کې 21 صورتونه جوړیږي، 21 صورتونه جوړیږي چې په دې کې مور د ثلث نه سدس ته نقل کیږي. مثال په تور 6 راځي په الکانو کې، ته چې مړ شي 2 عیاني رونه پاتې شي وه، یا 2 علاتی دي 2، یا 2 اخیاپي دي 3. دا شو. اوس یې مختلف کا، عیاني علاتی، عیاني اخیاپي، علاتی اخیاپي، 6 صورت شو. دا واړه خویندو ته، 2 خویندې وي عیانیه، 2 خویندې وي علاتیه، 2 اخیاپیه، 3. اوس یې ګډ وډ کا، عیانی خور علاتی خور، عیانی خور اخیاپی خور، علاتی خور اخیاپی خور. 6 د لکانو، 6 د جینکو، 12. 9 صورتونه یو بل سره خلط کې راځي. یو رور راخله او د خویندو سره لګوه، عیانی رور د عیانی خور سره، عیانی رور د علاتی خور سره، عیانی رور د اخیاپی خور سره 3. علاتی رور بیا 3 وانو سره، علاتی رور د عیانی خور سره، د علاتی خور سره، د اخیاپی خور سره. اخیاپی رور بیا د 3 خویندو سره 9 او 12 یوې صورتونه شو. په دې یوې صورتونو کې مور د ثلث نه سدس ته ځي. یو کې خبره جاری کو، ته مړ شوې، 2 خویندې دې پاتې شوې، پلار دې پاتې دی، نو اوس به څه کوو؟ که دا خویندې دې نه وې خو د مور د پلار سره حصه تقسیموله، خو اوس خویندې چې رالې مور لاړه سدس ته، دله به 6 ورکړي. د خویندو د رونو ته څه میلاویږي؟ نه، هلته پلار موجود دی،
اوس دی وی چې پلار باندې خویندې ساقطېږي رونه ساقطېږي صرف د خویندو رونو مور سدس ته ورسوله خو نور په خپله دوی دپاره هېڅ حصه نشته باقي پاتې شو 5 حصې غونډې د پلار دي که چېرې دا 2 خویندې رونه نه وې یا یو وې بیا مور سدس ته نه تله بیا به د عمل په 3 ځای کېدو یو حصه به د مور او 2 به د پلار وې خو د 2 خویندو د 2 وروڼو په د 21 صورتونو کې دوی په خپله حصه نشي اخیستلی خو صرف دومره وکړه چې مور یې سدس ته ورسوله او په خپله محروم دي نو دریم صورت ذکر کی او مع الاثنين سره د 2 من الاخوه والاخوات پس واعده من اي جهه کانا ار جهت سره چی وي نو سدس به ته ملاویږي دا 2 صورت شو د مور دپاره دریم وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذکورین د مور دپاره ثلث وي چې دا مخکینی کسان نه بیا به ته ثلث ملاویږي چې مخکینی نه څه معنی چې ته مړ شوې زوی دې هم نشته دی نوسیه دې هم نشته دی 2 خویندې رونه دې هم نشته که یوه خوري پروا نه کوي خو چې ته مړ شوې لاندې چې کوم دی زوی نشته نوسیه هم نشته خویندې رونه دې هم نشته نو چې ده نشته نو څه دي خو پلار مور دې پاتې دي نو بیا به د مور دپاره ثلث وي نو مال به 3 ځای کې یوه حصه به د مور 2 حصې د پلار وثلث الکلي ثلث د سره د کل قید ذکر کوي د هغه مسلې ته اوس اشاره بیا کوي چې د پلار او د نیکه په منځ کې فرق دی دلته مسله د پلار چلو د نیکه چلو چې تا ته فرق معلوم شي نو ثلث الکلي د کل ثلث به مور ته ورکوو خو چې کله پلار وي او چې پلار نه یې نیکه نو بیا به ثلث د کل نه بیا به ثلث ته مابقیه ورکوې بیا به ثلث دا منو ثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین دا د کل چې دا مخکینی نه او ثلث ما بقیه د ما بقیه ثلث به ورکوو بعد فرض احد الزوجین یو د زوجین چې خپل فرض والي بیا به دا ما بقیه نه ثلث دله ورکوو وذلک په مسألتین دا په 2 مسلو کې راځي دا دواړه په یو حساب دي خو 2 صورتونه دي ولا هغه 2 مسلې کوم دي زوجین و ابوین یو مسله و زوجتین و ابوین دویم مسله مخکینی مسله کې زوجین و ابوین چې خاون یې پاتې او مور یې پلار یې پاتې نو څوک مړه شوي دي ښځه مړه شوې ده ستا ښځه مړه شوله ته پاتې شوې او مور پلار د چا دي ستا د ښځې ښه ستا هغې سره څه کار دی د ښځې مور پلار پاتې دي او یو ته خاون پاتې شوې ښځه مړه شوله نو ستا خو خپله حصه ده ته خاوند دی چې کوم دی بچي نشته تا دپاره نصب کېږي اخوا ته چې کوم دی د هغې مور او پلار به څه اخلي نو تا ته وې ته خاوند وې تاله به ته حصه درکوو او د دې باقي نه به چې کوم دی ثلث د دې ښځې مور ته ورکوو او ثلثین به ته ورکوو د هغې پلار ته نو دا وثلث ما بقیه خو بعد فرض زوجین پس د فرض د خاوند نه چې خاوند ته نه خپل فرض والي نو یو دی زوجین و ابوین خاوند دپاره کېږي چې کوم دی نصف د مور دپاره کېږي ثلث مسله د شپږو نه که نصف په شپږو کې 3 به ته خاون والی نو چې 3 ته لاړ باقي پاتې شو 3 اوس دا باقي چې 3 پاتې شو په دې کې ثلث یو دی دا به د ښځې مور والی باقي به پاتې شي 2 دا به د ښځې پلار والی نو ثلث د ما بقیه دی ورکو د مور ته دا هغه صورت دی چې د ښځې پلار موجود دی نو بیا د مور ته ورکو ثلث د ما بقیه ځکه چې د مور حصه د پلار نه سیوا نشي دا د پلار ښځه ده اسې نه چې د ښځې حصه سیوا شي د پلار نه اوس دا پلار ترې نه کټ کا د دې په ځای نیکه راوله نو چې نیکه راشي بیا به د مور ته ثلث د ما بقیه نه ورکو دله بیا ثلث د کل ورکو ستا ښځه مړه شوله یو ته پاتې شوې یو د ښځې مور ده یو د ښځې نیکه دی پلار یې نشته نو تاله به درکو خپله حصه د نصف او دې مور ته به ورکو ثلث د کل ثلث د کل ښه نو نصف او ثلث مثلا شپږو نه کېږي نصف په شپږو کې 3 نصف دا 3 شو دا به خاوند ته ورکې ته واله او ثلث د کل په شپږو کې ثلث 2 دي 2 به ترې ورکو د ښځې مور ته باقي پاتې شي یو دا یو به ترې ورکو نیکه له دلته حصه سیوا شوله د دې ښځې په سړي باندې خو سیوا کېږي د هغې سره زموږ څه کار دی دا ښځه د هغې چې کوم دی خبره څه ښځه خو نه ده دا د مور ده او اخوا ته نیکه راغلی دی پوه شوي په خبره باندې نو د دې وجې نه که چېرې پلار ورسره نو ثلث د ما بقیه ورکوو ځکه ثلث د ما بقیه چې د ښځې حصه د خاوند نه سیوا نه شي او که نیکه بیا ثلث د ما بقیه نه ثلث د کل مال وي د هغه صورت دی چې ښځه مړه ده
خاوند پاتې دی. اوس یې الټه کا، ته مړ شوې ښځه دې پاتې شوه. بیا وزوجة وابوین، زوجتین ته مړ شوې نو یوه د ښځه پاتې شول او ستا مور او پلار پاتې شو. ښځې د ښځې دپاره کېږي ربعه، بچي دې نشته. او د ستا چې کوم دی د مور دپاره به کېږي ثلث د مابقیه یا ثلث د کل، که چېرې نیکه دې وي. نو چې هر کله ته مړ شوې ستا مور او پلار دي، یوه د ښځه د ښځې دپاره به کېږي ربعه، مسله به په څلورو کې، په څلورو کې ربعه یو دا د ښځې، باقي پاتې شو درې. دریو کې به ثلث د دې مابقیه، یو دا یې د مور او دوه دا یې د پلار، دې دپاره چې د مور حصه د پلار نه سیوا نه شي. ښځې اوس که ته مړ شي او ستا پلار نشته، نیکه دی، نو موږ چې د مور ته ورکوو خو ثلث د مابقیه مو ورکوو. اوس چې نیکه دی ثلث د مابقیه به نه ورکوي، ثلث د کل به ورکوي. نو چې ته مړ شولې او ثلث د کل ورکوو، نو یوه د ښځه ده هغې ته کېږي ربعه، یوه د مور ده هغې دپاره کېږي ثلث. نو ربعه خلط شوله د ثلث سره، نوع اول ربعه خلط شوله د نوع ثاني سره. او تا ته یې مخکې په صورتونو کې چې نوع اول ربعه خلط شي د ثاني سره، مسله 12 کېږي. مال به 12 ځای کو. اوس ښځې دپاره ربعه وه، په 12 کې ربعه 3 دي، 3 3 3 3 ربعه پکې 3 دي. د 12 نه به 3 ورکو دې ښځې ته، او ثلث د دې کل مال د 12 کې ثلث هغه 4 دي. دا 4 به ترېنه ورکو ستا مور ته، ته مړ شوی که نه. باقي پاتې شول 4 او 3 اوه، باقي پاتې شول 5. 5 به ترېنه ورکو نیکه ته په طریقې د عصوبت باندې. خپله یې څه که ډېرېږي او که کمیږي هغې سره زموږ څه کار دی. نیکه واغېستل 5 او مور ترې واغېستل 4، نو معمولي تفاوت پکې رالی. خو به هر کیف نیکه ته چې نیکه موجود وي، نو بیا به مور ته ورکوو د غونډ مال ثلثه، کله به ډېرېږي کله به کمیږي. او چې پلار دې موجود وي نو هغه وخت کې به ورکوو ثلث د مابقیه، هسې نه چې د دې ښځې حصه د خاوند نه سیوا شي. نو زوجة و ابوین ولو کان مکان الاب، که د پلار په ځای باندې راشي جدن، نو بیا فللام بیا د مور دپاره ثلث جمیع المال. تا ته مې دواړه په دغه مثال کې ذکر کول. بیا ثلث د جمیع مال دی. ثلث د جمیع مال په صورت کې د مور حصه به سیوا کېږي، خو سیوا دې شي که نه. او چې کله پلار وي نو بیا ثلث د مابقیه ورکوو، هسې نه چې د مور حصه د پلار نه سیوا شي. دا زموږ د طرفینو قول دی. الا عند ابو یوسف رحمه الله دا نه مني، فرمایي فإن لها ثلث الباقي. هغه وایي که پلار دی او که نیکه دی، په دواړو صورتونو کې مور دپاره ثلث د مابقیه دی.